Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to the second lecture of 11th biology. As you better know, the previous lecture was about history of the cell. The first man who saw cell structure under the microscope was Robert Hooke in 1665. Now we will talk about what is cell, what is its part, and what is microscope. درنو زده کوونکو نننی لیکچر ته تاسو ټول په خیر راشئ. لکه په تېر درس کې موږ په دې باندې بحث وکړو. لومړنی کس چې حجره یې تر مایکروسکوپ لاندې مطالعه کړې وه رابرټ هوک په 1655 میلادي کال کې. اوس په دې باندې بحث وکړو چې حجره څه ته ویل کېږي، ټول ژوندي موجودات څرنګه له حجرو منځته راځي او کوم یوه آله ده چې د هغې په واسطه موږ د حجرې جوړښت مطالعه کولی شو. لومړی پېژنو حجره. کتابچې مو خلاصې کړئ او نوټ شروع کړئ. حجره د ژوندیو موجوداتو ساختمانی او وظیفوي واحد دی. وظیفوي واحد دی. حجره د ژوندیو موجوداتو ساختماني وظیفوي واحد دی. د دې لپاره چې په تعریف کې ښه پوه شئ وو دوه ټکي ښه وضع کوو. لومړی دوه ټکي ښه وضع کوو چې لومړی ساختمان بلې وظیفه دا مطالعه کوو چې موږ په تعریف کوو چې حجره د ژوندیو موجوداتو ساختماني وظیفوي واحد دی. اوس که د ساختماني سمنه دغه وظیفوي سمنه لږ په دې لږ تمکین وو. لومړی د ساختمان نه هدف جوړول دي. هدف ترې څه دي؟ جوړول دي. اوس څرنګه ته یوه حجره ژوندی موجود منځته راوړي، حجره ژوندی موجود منځته راوړي. موږ تاسې پوهېږو چې په نهم ټولګي کې سپرم او تخمه یا اوم پیژندلي دي. اوس سپرم یوه نارینه جنسي حجره ده او اوم یا تخمه ښځینه حجره ده. اوس دغه سپره هم یوه حجره ده او دغه اوم یا تخمه هم یوه حجره ده. اوس کله چې موږ فکر کوو چې په یو ژوندی موجود بالخصوص یو انسان منځته راځي، د دوی په جوړښت کې لومړی چې برخه وخوري سپرمونه او تخمې دي. سپرمونه او تخمې دي. اوس دغه سپرمونه او تخمې باید په خپل منځ کې سره یو ځای شي، زایګوټ جوړوي. اوس زایګوټ په خپله یوه بله حجره شوه چې په پایله کې د زایګوټ خپله حجرې ویش مراحل طی کوي. دا چې د حجرې ویش مراحل چې دي په لوړو صنفونو کې په تفصیل سره ووایي. اوس هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ. راځو وظیفې ته. وظیفه څه معنه؟ وظیفوي دا معنه چې دنده یې پر مخ وړي. فانکشنل وظیفه یې په مخ وړي. څرنګه ته یوه حجره کولی شي چې د ژوندي موجود لپاره یوه وظیفه پر مخ یوسي. په دې باندې وکړي. تاسو به ډېری خلک لیدلي وي، هغه خلک چې غواړي چې خپل بازوګان ښه جوړ کړي، خپل د سینې عضلات پراخ کړي یا هایپرټروفي ورکړي یا څرګند د خپل وجود ټولنې ته په ښه ډول وښایي. دوی به یې څه وکړي؟ بعضې خلک جیمونه کوي تر څو دوی اندام وپړسېږي یا هایپرټروفي وکړي. هایپرټروفي وکړي. څه معنا؟ د حجراتو د سایز زیاتوالي ته خپله هایپرټروفي لیکي. البته فیزیولوژیکه هایپرټروفي، پاتولوژیکه نه. پاتولوژیکي بیا یو مرضي حالت دی، هغې موږ نه غږېږو، موږ نورمال جوړښت کوي. اوس د دې لپاره چې دغه خلک یا هغه سپورټمنان باید چې وکړي خپل بازوګان جوړ کړي، دوی باید د خپل غضلاتو حجرې چې باید وکړي هایپرټروفي ورکړي تر څو د دوی وجود څرګند شي، ښه په ښه ډول څرګند شي.
نو خپله دغه د حجراتو هایپرټروفي البته په غزلي حجره هایپرټروفي چې منځري په پایله کې د یو انسان اندامونه یا بازوګان ښکلي کېږي یا پړسېږي. هیله ده چې پوه شوي وئ. اوس راځو د حجراتو برخې ته. لږه یادولي غوندې ته نکو چې د حجرې برخې کومه دي. په دې باندې موږ ښه متیقن یو چې تاسو به هر یو دا زده کړي وي چې د حجرې کومې برخې لري، کوم کوم نومونه دي او د هر یو برخې وظیفه دنده چې نو پوهیږو. موږ یو چې ژوندي موجودات که موږ یې په عامه په دوه برخو ویشو چې یو انیمل دي بلې چې دي پلانټ دي، حیوانات او نباتات. موږ یو چې دا حیواني حجره چې کومه ده په عموما کې به درې برخې دي ولري. د حجره به درې برخې ولري. لومړی برخه یې دا برخه ده چې سیل ممبرین یا حجروي غشا ده یا حجروي پرده. دوهمه دغه برخه ده چې زه د سور رنګ ورکوم مایع برخه ده یا لزیجه سرشناکه برخه ده. دا برخه یې سایټوپلازم شو. سایټوپلازم و سایټوپلازم په خپله هم دوه یوناني کلمې دي چې سایټو په معنا حجروي سلولر، پلازم معنا لیکویډ، مایع څه معنا حجروي مایع. دا په دې معنا چې د حجرې دغه برخه مایع ده یا لزیجه ده، جیلی لایک سبسټانس چې په تېر لیکچر کې په دې باندې پوره بحث کړی دی. جیلی لایک سبسټانس. دوهمه برخه یې وبښئ دریمه برخه یې هسته ده چې د حجرې کنټرولونکي اداره کوونکي برخه ده. د حجرې کنټرولونکي او اداره کوونکي برخه ده. اوس راځو حیواني حجره په خپل جوړښت کې درې برخې ورکړئ چې وایي سل ممبرین یا حجروي غشا وه یا حجروي پرده وه. دویمه برخه یې سایټوپلازم وه چې دا خپله د حجرې مایع برخه وه. دریمه برخه یې نوکلیس هسته وه چې په وروسته یې یعنې موږ یا به په راتلونکي ټولګیو کې وایي چې دا برخه خپله ارثي مواد لري چې ډي ان اې دي. ډي ان اې دي ډي اوکسي رایبو نوکلیک اسید. اوس راځو نباتي حجرې ته. نباتي حجره په خپل جوړښت کې د دغو درې برخو علاوه یو بله برخه هم لري چې هغه حجروي دیوال دی. یو بله برخه هم لري چې هغه حجروي دیوال دی. بله برخه هم لري چې یوه حجروي دی. ځکه یو چېرته یو ساده ډیاګرام رسم کړم، هیله ده چې پوه شئ پرې. تاسو دا رقم ته فکر وکړئ چې دغه سره برخه نشته کې. کله چې دغه سره برخه زه ترې کاټ کړم بېرته خپله حیواني حجره شوله که نه. څه معنا؟ دا برخه هم پېژندلی دو چې سل ممبرین دی. دا برخه هم پېژندلی دو چې سایټوپلازم دی. سایټوپلازم دی. او دغه برخه یې هم پېژنو چې نیوکلیس یا هسته ده. نیوکلیس یا هسته ده. اوس د دغه درې برخو علاوه چې مخکې مې یادونه وکړه دغه برخه یې پاتې برخه یې په خپله چې شوه حجروي دیوال یا سیل وال شو. دا چې د سیل وال دنده چې ده د نباتي حجرې ته لا محکمتیا لا استحکام وربخي. هیله ده چې پوه شوي وئ په دې باندې. څلور برخې ورکړئ چې وایي خپله سلوان یا حجروي دیوالو. دوهمه برخه یې سل ممبرین وه. دریمه برخه یې سایټوپلازم وه او څلورمه برخه یې خپله هسته وه. څلورمه برخه یې هسته وه. اوس راځو مایکروسکوپ ته. اوس مایکروسکوپ هغه آله وه چې په لومړی ځل رابرهوک د کارک لرګی د دې لاندې مشاهده کړ او په کارک لرګي کې کوچنی کوچنی خلیګای ولدي چې په تېر لیکچر کې پرې غږېدلي یو. کوچنی کوچنی خلیګای ولدي چې دغو خلیګاو ته د سلاب نوم ورکړی و. دا چې سلاب په لاتین کې خپله کوچنی کورګوټو یا کوچنی خلیګاو ته رایږي ده چې وروسته دغه نوم په څه شي بدلېږي؟ په سیل بدلېږي.
सेल या हुजरा वाली उस माइक्रोस्कोप د माइक्रोस्कोप کلمات څه معنی لري د माइक्रोस्कोप کلمات د کوم کلمې څخه یوه مشتق شوي کلمات دو مایکرو څه معنی سکوپ څه معنی د माइक्रोस्कोप ډولونه کوم دي په هر یو باندې پرا غږیږو لومړی माइक्रोस्कोप تعریف لیکو माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप تعریفونه لیکئ د माइक्रोस्कोप کلمه له دوو یوناني کلمو څخه مشتق شوي یا راخیستل شوي کلمه ده چې مایکرو په معنا د کوچني مایکرو په معنا د کوچني او سکوپ یا سکوپیان په معنا د لیدلو ده उसका लुगावी तारीफ वो करो कि माइक्रोस्कोप कलिमा له دوو یوناني کلمو څخه یوه اخیستل شوې کلمه وه چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپ په معنا د لیدلو ده مایکرو په معنا د کوچني او سکوپ په معنا د لیدلو ده او माइक्रोस्कोप هغه آله ده چې په عادي سترګو وبخئ په عادي سترګو نه لیدونکي شیان موږ ته د لیدلو وړ ګرځوي په عادي سترګو نه لیدونکي شیان موږ ته د لیدلو وړ ګرځوي اوس هغه کوم شیان دي چې موږ یې په عادي سترګو نه وینو لکه مخکې بحث پرې وکړو چې حجره وه چې په عادي سترګو نه لیدل کېده اوس هم نه لیدل کېږي ځینې حجرات شته لکه د چرګې هګۍ هغه هم یو حجره ده خو په عادي سترګو لیدل کېږي او ځینې حجرات شته ډېری حجرات شته چې په عادي سترګو نه لیدل کېږي لکه غزلي حجرات عصبي حجرات داسې نور باکتریاوې ویروسونه البته چې ویروسونه خو نه دې ته موږ د حجرې نه شو ویلی خو دا هغه د ژوندۍ نړۍ او د نیمه ژوندۍ نړۍ په منځ کې قرار لري دا هم په عادي سترګو د لیدلو وړ نه دي هغه شیان چې په عادي سترګو د لیدلو وړ نه وو موږ ته یې د لیدلو وړ ګرځول مایکروسکوپ اوس کا د مایکروسکوپ ډولونه کوم دي په تعریف یې پوه شوو چې له دوو کلمو څخه یو اخیستل شوې کلمه وه چې مایکرو په معنا د کوچني وه او سکوپ د لیدلو معنا یې ورته وله او هغه دا وه چې هغه شیان چې په عادي سترګو د لیدلو وړ نه وو د لیدلو وړ یې ګرځول those things which cannot be seen by naked eye هغه شیان چې په عادي سترګو نه لیدل کېږي د لیدلو وړ یې ګرځوي اوس راځو د مایکروسکوپ ډولونو ته مایکروسکوپ بېلابېل ډولونه لري خو موږ یې د 11 ټولګي د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق په دریو ډولونو کې مطالعه کوو لومړی مایکروسکوپ types of microscope لومړی ساده مایکروسکوپ دی
ساده مایکروسکوپ ته وبخښئ ډېر بخشش دې وي لږ د مایکروسکوپ په تاریخچه باندې غږېږو د مایکروسکوپ تاریخچې په اړه پوره معلومات یا موږ شاید په ګرډه باندې نه معلومه شوي خو دومره وایي چې لومړني کسان چې مایکروسکوپ یې ولیدو یو جوهان دوه جرمني عالمان جوهان او بل زکریا جانسن و زکریا جانسن و جانسن چې په 1590 میلادي کال کې 1590 میلادي کال کې یو ساده مایکروسکوپ وپېژندلو یو ساده مایکروسکوپ وپېژندلو کله چې د ساده مایکروسکوپ دوی وپېژندلو د دې نه بعد نور علماو چې مشهور عالمون یې موږ رابرټ هوک او بل لیون هوک او بل مالپیګای مالپیګي دا درې عالمان وو چې دغو دواړه د کوچنیو ژوندیو موجوداتو مطالعه پیل کړه چې مالپیګي په فراک یا چونګښې په سږو کې شی کشف کړو بلډ سرکولیشن کشف کړو دویم لیون هوک و چې د بکتریاو او پروټوزوا کوچني ژوندي موجودات دي مطالعه پیل کړه اوس راځو د مایکروسکوپ ډولونو ته په ساده ژبه یې وایو چې مایکروسکوپ د 11 ټولګي د افغانستان تعلیمي نصاب مطابق موږ یې 3 ډولونه پېژنو ډولونه خو ډېر دي خو ستاسو د سویې مطابق یې موږ په 3 ډولونو کې مطالعه کوو لومړی ساده مایکروسکوپ دی ساده مایکروسکوپ دی ځکه ته خپله ذرابین هم ویلی کېږي ذرابین هم وایي چې سا جوړونکي ورڅخه استفاده کوي دویم مرکب نوري مایکروسکوپ دی دوهم یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی د مایکروسکوپ په ډولونو باندې غږېږو دویم مایکروسکوپ یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی چې دوی دوه یا زیات عدسې لري په عموما کې 2 عدسې لري چې وایي د سترګې عدسیه ده او بله یې د څیز یا د شي عدسیه ده دا چې عدسیه څه ده د فزیک په اړوندو لیکچرونو کې پوره معلومات درسره وړاندې مرکب نوري مایکروسکوپ دی چې 2 یا زیاتې عدسې ولري عموما کې دوی 2 عدسې لري چې وایي د سترګې عدسیه ده بله یې د شي یا د څیز عدسیه ده او دغه چې کومه دی مرکب نوري مایکروسکوپ یو څیز د خپل عادي خلک څخه د زرو څخه نیولي ان تر 2000 پورې غټ ښیي راځو اخري ډول ته یې چې دریم یې الکترون مایکروسکوپ دی الکترون مایکروسکوپ چې کومه دی په دې کې د برېښنا د لوړ ولتاژ څخه استفاده کیږي یا د برېښنا له قوي انرژۍ څخه پکې استفاده کیږي او دا د لمونځ لپاره د وروسکا او نول دوه علماو په واسطه رامنځته شوی و او دوی چې کومه دی یو څیز د خپل عادي حالت څخه د 250,000 پورې یعنې څخه هم لوړ غټ ښیي اوس دا چې دی مرکب نوري مایکروسکوپ او د الکترون مایکروسکوپ په خپل منځ کې فرقونه یا توپیرونه څه دي دا چې ستړي شوي نه وای درس په همدې ځای پای ته رسوم هیله دو چې پوه شوي وای د دې لپاره چې کرونا ته مو ماتې ورکړې وي
ژوند مو پایښت کړی وي، ژوندي پاتې شوي وو، په کورونو کې پاتې شئ چې روغ پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.